أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا او یاد که هغه وخت چې مونږ ځای ورکول ابراهیم علیه السلام لا مکان البیت او زید بیت الله شریف یعنی د بیت الله شریف هغه ځای خو ورته اخودو چې په دې باندې تعمیر کول تاسو دواړه شروع کړئ الله تشرک دا چې ته شرک مکوا شریک م جوړوا بي زما سره شیئا د هیڅ چیزو وطهر او پاک کا بیت یا زما کور للطائفین طواف کوونکو دپاره والقائمین او د قیام کوونکو دپاره قائمین نه دا درې وړه تفسیرونه مراد دي ښه زما ذهن کې بیګا بعضې وخت سړي نه غله یاد سیزیر شي نو دا اعتکاف زما ذهن کې و خو ما نه په دغه ټایم کې د اعتکاف هغه نوم یې شي چې متکفینو د څه ویلي شي د دې قائمین نه متکفین مراد دي چې هلته کې څوک کم اعتکاف کوونکي دي دا دې مراد دي او بله دا چې دا دې مراد دي چې کوم مقیمین دي که نه هلته کې د بهر نه راتلونکو نه علاوه چې کوم مقامي خلک دي مقیمین چې بګې شو صاحب وي نو مقیمین دې مراد دي ها مقیمین دې مراد دي بعضې مفسرین وي معتکفین دې مراد دي چې هلته څوک اعتکاف لپاره ناست وي اعتکاف ته معتکفینو او دغه رنګې د قائمین نه قیام کوونکي په مونځ کې مراد دي دا درې واړه مراد دي ښه دا معتکفینو دا نوم زما د ذهن نه وتی اعتکاف مې وخو چې بس نوم مې پاک د ذهن نه وتی هغه ټایم کې دغه تفسیر مې ذهن کې و نو ولقائمین او قیام کوونکي والرکع السجود او رکوع کوونکي او سجده کوونکي د دې دپاره اعتکاف کوونکو دپاره او د رکوع سجده کوونکو دپاره او د طواف کوونکو دپاره زما دا کور د هر قسمه ګندګۍ نه پاک کا د ظاهري ګندګۍ نه او د باطني ګندګۍ نه ظاهري ګندګي خو مونږ تاسو وینو چې کومه په سترګو ښکاري باطني ګندګي شرک وغیره د دې نه پاک کا وأذن او اعلان کا فی الناس بخلقو کې بالحج د حج د فرضیت یاتو کدی برازی تا رجالا پیادا وعلى كل ضامر او په هر قسمه تیز سورلې باندې یا په هر قسمه ټاپی اوخه باندې یاتینا راضی بتا من كل فج عمیق د هر لری زینا به ترازی او شرازی نو بلاره به دا اوخه مستلګيږي او تکلیف په تر زنده بټه پشي وي ليشهدوا د پاره دي چې دی حاضر شي منافع لهم خپل منافع د پاره منافع نه مراد خپل منافع د دنیا منافع دي مراد دي د آخرت خو د حج هغه ثواب دی د حج هغه فضایل دي استمویل چې څوک د الله تعالی د پاره حج وکي نو وی دی د ګنا نه د پاک شي د حج سیبو لکه څنګه چې سړی د مور نه پیدا شي او په کوم ورځ د مور نه څنګه پیدا شي د ګنا نه پاک دی دک شان دی د ګنا نه پاک شي چې د چا حج الله تعالی قبول کی او دنیوي پیدا ده چې په لاره باندې به خلک لل پوخه نو په لاره به مال اغستو خرڅو دنیا پیسې به پکې وګټل نو کو د یو سړي حج مقصد یو په لاره کې ضمنن د اغستل او خرڅول او کې دا جایز دي هو کو اغستل او خرڅول مقصدی او حج کې نو دا بیا ټیک نه دی هو چې حج مقصدی په لاره کې ضمنن غسل خرڅولو کو جایز دي ويذكر اسم الله او نوم واخلې دا الله ويذكر او دی نوم اخلي اسم الله او دی یاد کی اسم الله نوم د الله تعالی فی ایام معلومات په معلوم ورځو کې چې د ذل حج د درې ورځې دي لسمه یو لسمه دو لسمه زمونږ په نسبت امام شافعي سي سره څلورم ورځ یعنی لسمه یو لسمه دو لسمه دیار لسمه رو سره حسابي او زمونږ په نسبت باندې صرف د درې ورځې دي د لوی اختر نوم باندې ورځو دویم ورځ درې ورځ په درې ورځې قرباني کیږي نو دی په ذبیحه باندې د الله نوم علي بسم الله الله اکبر په دې درې ورځې قرباني کیږي علامه په هغه ذبیحه باندې رزقهم جو ورګړي دوی ته الله تعالی من بهیمه الانعام د چارپایانو نه فکلوا خری منها د دینه د چارپایانو د ذبیحونه په خپل باندې مخره واطعم البائس الفقير او په محتاج فقیر باندې مخروي ثم ليقضوا بیا لری کې نفثهم خپل خیر لرا
ثم ليقضوا بیا د دوی لري کی تفثهم خپل خیر لرا وليوفوا پورا دیږي نذورهم خپل نظرون لرا وليطوفوا او دوی طواف کوي بالبيت العتيق دا بخاری کور مراد بیت الله شریف ته مراد طواف زیارت ته چې اخر کې بیا طواف زیارت ذالک دا احکامات د حج ومن يعظم او هغه څوک چې تعظیم کوي حرمات الله دا الله تعالی د تعظیم کړی شو سيزونو ومن يعظم او څوک چې تعظیم کوي حرمات الله د شعائر د الله تعالی د الله تعالی شعائر اسلام شعائر الله د الله تعالی چې کوم نخې دي نو د دې څوک تعظیم کوي نو فهو خیر له دا ډیر غوړه دي د لپاره عنده د رب په نسبت دي چې د دې شعائر الله د دې تعظیم کوي نو دا د لپاره ډیر غوړه دي د رب په نسبت دي څه مطلب چې د لپاره به دا د عذاب نه د نجات سبب جوړیږي واحلت او حلال کړی شوی دی لکم استاسو د لپاره الانعام چارپایان یعنی زناور الا ما سوا د هغه نه یتلا چې لستل شي علیکم پتاسو باندې نو کوم چې په سوره انعام کې ذکر شوی دی چې دینه علاوه زناور د حرام او غنمونه ذکر شوی دي نو هغه دا غینه علاوه چې کوم نور دي دا نور ټول زناور چې کوم دي دا حلال دي فجتنبوا الرجس پس تاسو ځان بچ کې د ګندګۍ نه من الاوثان د بوتانو د ګندګۍ نه وجتنبوا او ځان اوساته قول الزور دا دروغ د خبرینا د بوتانو د ګندګۍ نه ځان بچ کې او د دروغ د خبرونو ځان بچ کې اګو په دروغ گواهی ده او کو نور دروغ دي نو د دې ټولو نه چې کوم دي ځان بچ کې حنفاء لله مایل اوسېږي خاص الله تعالی طرف ته غیر مشرکین به نشرک کوونکی به د سرا یعنی شرک کوونکی موسېږي الله تعالی طرف ته مایل اوسېږي یعنی الله تعالی وحده لا شریک منه ومن یشرک او چا چې څوک چې شرک وکړي شریک اونیسی بالله د الله سره فکأنما نو گویا چې دی خر را پریوتو من السماء د اسماننا فتخطفه الطیر او تختوي الطیر مارغان دلرا څوک چې شرک وکړي دا داسې دی لکه چې دی اسمان نه را پریوځي فتخطفه الطیر او بیا تختوي دلرا مارغان او بیا مارغان راځي او د دې غوښه تختی او تهوی یا اغرزوی دلرا الریح خوا فی مکان سحیق فلر مکان کی اسمان نه را پریوتو مارغانو لغوخه او تختولی او یادا چې د اسمان نه را پریوتو خوا وړو بالکل نوم نشانه ورله ختم نو څوک چې شرکی د دم دک انجام بوي ښا ذالک دا ومن يعظم او څوک چې تعظیم کوي شعائر الله د نخد الله تعالی نو فانها نو بشک دا من تقوى القلوب د زړونو د تقوا نخدا څوک چې د الله تعالی د نشاناتو د صفا مروه دغه رنګ چې کوم دی د بیت الله شریفو د حرم شریفو دا ټول د الله تعالی نخې دي دا ټول د الله تعالی شعائر دي د الله تعالی نخې دي نو د دې چې څوک تعظیم کوي نو د دې بسوي وی دا تعظیم کول اسینو دي دا د زړه تقوا نه خدای د زړه کې تقوا ده د زړه کې د الله تعالی ير ده زګه د الله تعالی د نشاناتو دغه تعظیم کوي لکم استاسو د بارا فیها پدېږي منافع دلته د قربانی مراد د قربانه څومره مسائل لیدات مراد دي ها شعائر الله قربانی د مراد ده قربانه چې کوم زناور وي نو فإنها من تقوى القلوب بشک دا د زړونو تقوا ده لکم استاسو د بارا فیها پدې قربان
الى البيت العتیق هغه پخوانی کور دی د الله تعالی چې مراد دی بیت الله شریف دی لګون فيها ستاسو د پاره پدې کې منافع دي نو مخکې به حاجیان صاحبان دن نزا سره به زناور بوتلل دې ځنه د قربانۍ د پاره نو هغه ته به هدی وي نو دغه د پاره بغاړه ته به ورل یا سپلایز وړاند کړل یا به ورل غوږ کې سیز ور واچو یا لکېږي دا به نه خو چې دا د حاجیانو قربانی ده او د ځان سره ال کې بوزي او دا غي به خلکو په لار باندې ډیر تعظیم کو د جاپسل تبلړ نو هغه بوته نقصان نه رسو نور خلکو ورته نقصان نه رسو په لار باندې هر چا به تعظیم کو نو دغه هدی او دغه قربانی د دین تر هغه وخت پورې نفع اغستل شي تر څو پورې حاجیانو به د قربانۍ لپاره مختص کړل نوي نامزد کړي به نوي نفع به د اغستل شوله په به دل شي شو سورلی به کوله شو خو چې کله د قربانۍ لپاره دا نامزد شوله بیا د هغې نه وروسته د دې نه نفع نشي اغستلی هغو زیاته مجبوري وي مثال په تور یو سړي ځان سره اوښ روان کړی دی د قربانۍ دپاره چې هلته به قرباني کومه او د سره بل زناور نشته دی او دې پیاده ځي اوښ سره روان دی نو په دې مجبورۍ په حالت کې په دې اوښ باندې بیا دې سورلي کولی شي نفع دې اخیستلی شي اگر که د اوښ نامزد کړی دی چې دی به زه قرباني کوم نو نه به چې نامزدي کې بیا دې نه پې اخیستلی شي نه به سورلي کولی شي هو د ډېر ضرورت ته وجه نه چې سره بل سورلي نشته دی او دې پیاده روان دي اوښ ورسره دی نو بیا د مجبورۍ تحت چې کوم دی بیا پیدا اخیستی شي نور د نامزد کېدو نه وروسته دی نه بیا پیدا نشي اخیستی نو ځکه الله تعالی فرمایي چې لکم ستاسو دپاره فیها په دې کې یعنی په دې څاروي ذبح په دې هدي کې په دې قربانۍ کې منافع دي الى اجل مسمى تر معلومې مودې پورې او معلومه موده هم دقه ده چې دا نامزد شو بس د دې نه اوس ته نفع نشي حاصلولی ثم محلها بیا د دې د ذبح کولو ځای الى البيت العتیق هغه کور پخوانی د الله تعالی دی چې مراد ته بیت الله دی خو دلته ذکر چې کوم دی د بیت العتیق د دې نه مراد پوره حرم دی حاجیان صاحبان په پوره حرم کې دننه دی خپل قربانی ذبح کولی شي البته د حرم نه بار دی خپل قربانی نشي ذبح کولی حرم کې چې کوم دی ذبح د قربانی د لازمي ده ذالک او دا احکامات د حج ومن يعظم او سوک چې تعظیم کوي حرمات الله دا الله تعالی د نشاناتو فهو خیر له نو دا ډیر غوره دي د دپاره عند ربه د رب په نسبت باندې واحلت او حلال کړي شوي دي لکم الانعام ستاسو دپاره څاروي الا ما سوا د هغې نه یطلا چې لوستی شي علیکم په تاسو باندې د هغې حرام والی چې کوم قرآن کې ورته حرام ویلي دي نو هغه سوره انعام کې چې کوم دی ذکر دي د هغې نه علاوه نور ټول ځناور چې کوم دی دا حلال دي فاجتنبوا الرجس فاستاسو ځان وساتئ د پلیتینا من الاوثان د بوتانو نو فاجتنبوا تاسو ځان وساتئ الرجس من الاوثان د بوتانو د پلیتینا د بوتانو پلیتی دا ده چې د دې بوت عبادت سوکي د کې شرک راځي او د شرک سره زړه تک تور کېږي ګنده کېږي نو د دې وجې نه تاسو د بوتانو د دې ګندګۍ نه ځان وساتئ وجتنبوا او تاسو بچ کې ځان قول الزور د دروغو د خبرونه د دروغو د گواهینا حنفاء لله مایل اوسېږي خاص الله طرف ته یعنی الله تعالی خاص واحد وحده لا شریک منی غیر مشرکین نه شرک کوونکي به د هغه سره ومن یشرک او چا څوک چې شرک وکړي بالله د الله سره فکأنما نو ګویا چې خر دی راپرېوتو من السماء د اسمان نه فتخطفه الطیر بیا وتښتول ده لره مارغان راولګېدل د غوښې وتښتولې او تهوي یا وغرزو ده لره به الریح خوا فی مکان سحیق په لرې مکان کې په لرې ځای کې دی وغرزو چې نوم نشان چې کوم دی پاتې نه شو دقه شان د شرک کوونکو بالکل نوم نشان نه پاتې کېږي ذالک او دا احکامات د حج چې دي ومن يعظم او سوک چې تعظیم کوي شعائر الله د شعائر د الله تعالی د نخو د الله تعالی هغه مقدس ځایونه چې کوم په حج کې دي د هغې د الله تعالی
فإنها من تقوى القلوب بشک دا د زړونو تقوا دا د زړونو پاکی دا لکم استاسو د پاره فیها پدی هدیو کې پدی قربانو کې منافع دی الی اجل مسمى تر معلومی مودی پوری ثم محلها بیا د دې د ذبح کولو ځای الی البیت العتیق هغه کور پخانی دی. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.